أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا آیات نمبر دی په سورت بقره کې 82 نمبر آیات تی مخکې سې ربط او تړون دا دی چې مخکې ذکر وشو چې دوی د خدای د آیاتونو نه انکار کولو، پیغمبران یې قتل کول، نو چې داسې کارونه یې کول نو دا وهم پیدا کېدلی شو چې شاید دوی د مغفرت دروازه بندوي. دلته دغه وهم او دغه اشکال هغه چې کم دی ازاله ده چې ناوس هم که دوی ایمان راوړلو نو د مغفرت دروازه ورته کولاو ده. ایمان راوړل دا هر وخت د انسان معتبر دی سوا د دوو ټیمونو نه. کافر د کفر نه چې توبه وباسي نو د مرګ نه مخکې یو منټ مخکې چې توبه وباسي قبلیږي، او همدغه شان دی د هغه غټو نښو نه چې د مغرب مخه د میره سترګه راوخیږي دې نه مخکې چې توبه وباسي قبلیږي. په دا دوو ټیمونو کې نه قبلیږي، دې نه ما سوا هر وخت توبه قبلیږي. الله وی ان الذین آمنوا، بشک ها کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، والذین هادوا ها کسان چې یهودیان دي، والنصارى او چې عیسایان دي. د یعقوب علیه السلام د یو زوی نامه یهودا وه، دا په هغې باندې وګرځېدل، دوی ته ویلی شي یهودیان. والنصارى او چې عیسایان دي، دا جمع د نصران ده. دا یو کلی و، د هغې نامه وه، د هغې ځای اوسېدونکو ته چې کوم دی نصارا ویلی شي. والصابئین او صابي ویلی شي خپل دین پرېښودونکی او بل دین ته اورېدونکي ته. ځینې علما وایي چې دې نه مراد هغه خلک دي چې ستوریو عبادت یې کولو. نو والصابئین او د ستوریو عبادت کوونکي دي. من آمن بالله، من آمن چا چې ایمان راوړو بالله په الله باندې، والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او عمل یو کو نیکو، فلهم اجرهم عند ربهم، دوی دپاره او ثواب د دوی وي عند ربهم په نزد د رب خپل باندې. دلته سوال دا دی چې آمنو ایمان راوړی دی او بیا وروستو بیا ویي چې من آمنا، بیا چا چې ایمان راوړو په دغو خلکو کې. دلته خدای پاک دا ښیي او مقصد یې دا دی چې ما د چا ذات سره دشمني یا محبت نشته، بلکې دارومدار په ایمان باندې او په نیک عمل باندې دی. که څوک په ژبه باندې ایمان راوړی وي منافقین، که څوک یهودیان وي، که څوک عیسایان وي، که څوک د هغې نه علاوه د بل دین والا وي، خو دغه خلک چې کله په حقیقت کې ایمان راوړي، په الله باندې په آخرت باندې او نیک عمل اختیار کړي، نو د ما خو د چا ذات سره دشمني و عداوت نشته. نو زه ورته چې کوم دی الله وي چې بیا دغو خلکو ته بخښنه کوم او بیا دوی د ایمان راوړل دا څه کوم دا قبلوم. اهمه خبره پکې دا نو آمنو هغه چې ایمان راوړی وي په ژبې سره په زړه سره نه، نو دې نه منافقین شول، یهودیان شول، عیسایان شول، دا نور مذهب والا ټولو دپاره د ایمان دروازه کولاو ده. که څوک نن هم ایمان راوړي په زړه د کومې نه د خدای پاک تصدیق کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړلی شوی دین قبلوي، نو الله پاک دوی ته په هر عمل باندې نیک عمل باندې ثواب ورکوي. ولا خوف علیهم، نه به وي یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، نو دوی غمجن کیږي. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، دا بیان د نوع ثانی دی
په دې کې د موجوده بني اسرائیلو د آباو او د اجدادو د دریو خباستونو ذکر دی او دی بیان دی د خباست اول او د دلته د میثاق نه مراد چې کوم دی په تورات باندې د عمل کولو وعده وه. کله چې تورات موسی علیه السلام وی تراوړلو نو په تورات کې ځینې احکام سختو نو دوی انکار وکړلو. خدای پاک په بره مخه د کوه تور پورته کړلو چې پورته یې پکړلو نو دوی چې کوم دی فورا وویل چې مونږ خو یې منو. بیا یې چې کله ترې لرې کو بیا یې انکار وکړو دوباره. عجیبه قوم و، الله پاک را په مونږ باندې رحم وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته واضح ارشادات دي چې تاسو هم د مخکینو قومونو هغه تابعداري کوو ان تر دې تر دغه پورې چې کا په هغوی کې څوک د خپلې مور سره په ناجایزه طریقه میلاو شوی وي تاسو میلاویږو. الله پاک زموږ داسې حالت نه بچ کړي. نو قرآن کریم حکم عام دی. الله وی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یاد کا په وخت کې چې کله واغسته مونږه په خوا د تاسو نه وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ او پورته کو مونږه فوقکم تاسو نه پاسه الطور کوه تور لرا تاسو پاسم وګرځولو پورتم کو کوه تور لرا. دا په حقیقت کې دا کوه تور یې په دوی باندې پاسه کړی وو ځکه چې د خدای کلام دی په دې کې بس داسې تعویلات نه پکار چې هغه تعویلات د خدای د کلام هغه چې کوم دی صحیح معنی خرابوي. نو احکام سختو دوی تینا انکار کولو کوه توری چې په پاسه کړلو. قلنا مونږ ویل خذو تاسو ونسو ما آتیناکم هغه احکام چې مونږ تاسو تیر کړي دي بقوتنا په قوت د عمل سره واذکروا ما فیه او تاسو یاد کو ما هغه څه فیه چې په دې کې دي لعلکم تتقون لپاره د دې چې تاسو بچ شو د الله عذاب نه. نو دین یو بل مسله راووتله چې که سړی د خدای په کلام کې غور و فکر کوي نو الله پاک دا عذاب نه بچ کوي او په دې کې تقوا راسي. ځکه خدای وی واذکروا ما فیه لعلکم تتقون یاد کو تاسو هغه څه چې په دې کې دي. نو د الله په کلام کې غور و فکر کول دا سبب د نجات اخروی دی. ثم تولیتم من بعد ذلك بیا تاسو مخ واړولو من بعد ذلك وروستو د دغه وعدې نه. فلولا فضل الله هیکن وی فضل د الله علیکم په تاسو باندې ورحمته او رحمت د الله نه وی د فضل د الله څرنګه بتاخیر العذاب منکم په وروستو کولو د عذاب باندې تاسو نه. کله دا فضل نه وای کړی چې عذاب یې تاسو نه ورستو کو لکنتم من الخاسرین خامخا وای تاسو توانیانو نه. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم ولقد علمتم الذی دا یو نمونه د خاسرینو توانیانو وس الله وتخی یو نمونه وتخی. ولقد علمتم الذین فتحقیق سره تاسو پیژنو الذین ها کسان یا حال د ها کسانو اعتدوا منکم چې زیاتی کړی و منکم تاسو نه فی السبت فی یوم السبت د هفتې په ورځ کې زیاتی کړی و. فقلنا مونږ وویل لهم دوی ته کونو شئ تاسو قردتن بیزوګان خاصئین نامراده. دوی ته خدای د مخاویل شوي وو چې تاسو داود علیه السلام زمانه وه او دوی د بحیره قلزم په کناره باندې اوسېدل. د هفتې په ورځ و دوی ښکار کولو دوی د هفتې په ورځ ښکار کولو نه منع شول. د هفتې په ورځ بل آیات کې راځي نهمه سپاره کې دغه مایانو داسې پاس په دا اوبو باندې راغله. نو چې دوی د هغې نه منع شول خدای پاک ته منع کړل نو دوی یو هیله وکړله ناجایزه هیله چې جمعې په ورځ باندې و دوی
داسې هغه ته د سمندر نه لارې راوستلې دریاب نه ولا کبانو پکې راغل بیا یې ځایونه ورته بند کړل بیا یې اتوار په ورځ کولو. نو دا د خدای پاک د حکم د نه منلو لپاره یو ناجایزه هیله وه. نو په دې باندې خدای پاک چې کوم دی دوی نه بیزوګان شادوګان جوړ کړل خو 3 ورځې دا بیا ژوندي وو. بیا هغې نه وروستو چې کوم دی دا هلاک شول. او دا روایت د علي صاحب رضی الله تعالی عنه نه دی چې هغه وی چې دوی نه په حقیقت کې بیزوګان جوړ شوي وو او 3 ورځې ژوندي وو بیا هغې نه وروستو څه شول مړه شول. فجعلناها بس مونږه وګرځوله دا واقعه دا کیسه نکالن عبرت مو ګرځولو لما بین یدیها هغه خلکو پاره بین یدیها چې وړاندې د دینه د دینه هغه حاضرین مراد دي چې کم خلق هلته موجود وو هغه ته مراد دي یا وس راوړېدلې چې کم کلي دي هغه ته مراد دي. وما خلفها وهغه خلکو پاره چې وروستو یې هغې نه په آینده زمانه کې چې کوم خلک دي د هغوی دپاره موږ دا یو عبرت وګرځوله. وموعظة او دا نصیحتو للمتقین لپاره د پرهیزګارانو. صدق الله مولانا العظیم.